د حضرت آدم علیہ السلام اولاد الله د قیامت دوره پورې پیدا کېدو والا د آدم علیہ السلام د پښنې راوست او ال تعالی دیو لهم تعلیم عالم ارواح کې ورک الله تعلیم کم یې ورک الله فرمایل الستو بربکم ایز استاس رب نیما زمونږ او استاس ټولو ارواح ورته आवाज کړي بلا خوره ته زمونږ ربي دلته کې یو طالب علم زین تر اشکار راتلی شي چې الله علم نه ورکړي الله خو تپوس کړو چې الستو بربکم ایز استاس رب نیم څنګه دا ویلې شي چې آدم علی السلام له خو الله جنت کې علم ورکړ د آدم علی السلام اولاد لې دا غرم لانه ارواح راوستل اغول الستو بربکم سر علم ورکړ الستو بربکم خو علم نره منګوي اندازه بتا ترا ولګي چې آدم علیہ السلام اولاد لا الله په الستو بربکم سر علم ورکړي اندازه به ال لګي تاسو علماء د خلینا اوریدلی کله چې د انسان نه روح پرواز وکړو دا انسان د قبر طرف تخکت ورکو شو هغه ټیم کې د انسان درې تپوسونه کیږي د رب مبارک دې تپوس کیږي مر ربک استا رب سوګ دې توجه غور سره دویم تپوس را د دین مبارک کیږي استا دین سره دریم تپوس د جناب محمد رسول الله د نبی علیہ السلام بارک تپوس کیږي واستاسو نه زه تپوس کوما یوم شوم د سکول تلل او سکول کې دل یو پیپر راغی پرچراله هغه پرچه کې یو سوال راغلی دی دلته کې ماشوم دا وی دا سوال چې کم دی نو د کورس نه الټ راغلی دا سوال مونږ ته کتاب کې نه حل شوی دلته استاد پرچه کې راوسته مونږ بګورو چې دا استاد چې نو تجربه کار نه مونږ او صحیح دا وس یو تجربه کار استاد دی یو ماهر استاد دی دا زندگی پرې تعلیم او تعلم کې دا زندگی بسر شوی را مونږ چرته را نه وای طالب علم ته جو استاد غلطی کړی را مونږ اداره کورس نه اوټ نه دی راغلی خامخا به استاد تا ترا ویلی زګه هوی تا دا سوال کې راوسته کنه زګه هوی پیپر کې را سوال راوسته وس مونږ ربا ته خو قبر کې را تبوس کې مر رب کا ستار رب سوته رب را تعلیم دې کم زیرا کړي داری مونږ ته کله ویلی دی الله چې کم دینو مونږ لدا تعلیم عالم ارواح کې را کړو الستو بربکم ایز استاسو رب نیم زمونږ ارواح आवाज کړو بلا پته ولګیرا د حضرت آدم علیہ السلام اولاد لا الله الته تعلیم ورک مدرسه آدم علیہ السلام سره پیدا مدرسه آدم علیہ السلام د اولاد سره هم پیدا کله چې انسان الته اجتماعي طور الله تپوس کې الستو بربکم بیا چې کله د انسان دنیا ترازی انفرادی رازی هغه شان ناراضی څنګه چې الله د آدم علیہ السلام د ملان او د پښنه په یو ځای وستلو بلکې انسان انفرادی دنیا ترازی یو زیو بر رازی بل زیو بر رازی کله چې انفرادی د انسان دنیا تراغه بیا التکر راتلو سرا دا الله تعالی دا چې کله دل وجود ورک دنیا ته دا انسان راوستو التکر ټولنه اول د انسان په وخت کې تعلیم ورکړې شو دا ماشوم چې کله پیدا شي دا تا یو عالم لبوته یار خپل چې کم دین ورته وخت کې اذان وي اول د الله د عظمت تعلیم دی ورکا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ورپسې اشهد ان لا اله الا الله دا الله د توحید تعلیم دی ورکا اشهد ان محمد رسول الله د نبی علیہ السلام د رسالت تعلیم دی ورکا حی علی الصلاة حی علی الفلاح د فلاح او د کامیابی د لارې تعلیم دی ورکا بیا اخر کې الله د عظمت تعلیم دی ورکا بیا د توحید تعلیم دی ورکا انفرادی انسان دنیا تراته د مور هغه غیګه هغه زې چې کم زرا ماشوم پیدا شو د ټولن اول دینی مدرسه د ماشوم د پاره هغه ورسیرا مونږ تنن پته ولګیرا واقع علم دار انسان یو بنیادی سیز دی او کم یو ځکه چې مونږ ته هغه بنیادی سیز میلاویږي واقع یو مسلمان د پاره په مقدس مکه باندې الله لوی نعمت ته ایمان لوی نعمت انساني شکل لوی نعمت دا غي نو ورسته چې کم دی اور پسې مسلمان د پاره لوی نعمت هغه دینی مدرسې الحمدلله او بیا پرې باندې شکر ادا کړئ چې الله هغه بنیادی سیز چې هغه علم دی هغه علم چې کوم ځای انسان ته خو کېږي دینی مدرسې هغه احساس لري علاقه کې پیدا کړی را زما د روح ته خوشحالي را ورسیرا موږ هغه ځای کې را روانو مرګروي مخکې روډ ختم دی مخکې نوره بستی نشته نن زاریان هم دا دومره خلک او دا په دین باندې دومره مین حافظ صاحب خبره وکړه واقع د مجاهدین دین ملکن خلک
واقعي د الله په دین باندې مین خلق ته خدا یو خبره نوٹ کړي دا دینی مدرسې درې به ان شاء الله عزت کو د علماء به عزت کو اسنه چې دا نعمت الله زموږ استاد صلی الله سره چې کم دینو دا والی او تاسو ته پد شته دا دینی مدرسې د الله د طرف نه څومره لوی نعمت ته مسلمان کتر دې نعمت اندازه لګول غواړي لار شپاغه علاقو کې لګوګرځا دا غ علاقو تاریخ لګوګرا د مشران علماء د خلونا د هغه خلکو د هغه علاقو لک احوال چې کم دین او تاسو د کوم خلکو د لاس نه چې الله د دینی مدرسې اغستی د کوم خلکو د سر نه چې الله د علماء سورې چې کم دین اغسته لري د کوم خلکو د خوانه چې الله د دینی کتابونه پورته کړی دي شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب الله ری عمر کې برکت ورواچي وای زلالم بغداد ته زما زین کې را خبر وا چې موږ د وړوکوالي نه اورو قاعده باندې لپاسه لیکل بغدادي قاعده کتاب د مصنف د نوم سره لیکل بغدادي زما زین کې راو چې بغداد دیکھے بلولو جامعاتی زمون د پاکستان جامعات پر دے مقابلہ کے اے سوم نہیں زج کل لاڑم زلاڑم التکی کشو ما قتل ما لو جامعہ با نظر باندی راشی اس قسم بورڈ ما ونیلی چرا پلانے جامعہ دا اس قسم پٹکے میرا چاپ سربانے ونیلی مارا شر موافق سو کالی مالتکی ونیلی دا مارا خلقنا تپوسو کا ما دلتے و دینی مدرسہ ما توخی چیز ورشم دا غیر علماء سرخ بل تعارف کم پاکستان نراغلیم زوګر زیره ما ته سوګ نه میلاویږي ما ته وی چې ستا شاید خیال دی چې زمونږ د پاکستان غونته علما وي دا غي پشان لولو جامعات وي وربشي چې دا شعبه حفظ دا شعبه چې کوم دی دا کتب دا شعبه تخصص دا تجوید دا هغه شعبه دلته نه چلیږي ستا ذهن کې غري دلته کې هغه علما هم نشته شیخ الاسلام تقی عثماني سے وای ما تاسو کې دین خلق کم سے زده کوي وی دین سکولونه کې زده کوي زکه سکولونه کې دنیات یو پیرډي هغه د پاره یو معلم ساتلې هغه معلم ماشومان ته دین خي ما کنه مخ کې زمانه عالم دلته موجودي خلق و دلته عالم نشته بیا یو کس مال پته راغړه ویلاړ بشیر شیخ عبدالقادر جیلانی د مزار مخ کې یو جمعات ته او هغه جمعات کې مخ کې نه زمانه یو عالم دی اغه عالم چې نو ډیر پوخانه او عمر نډیر زیاته شاهد چتا تا اغه یو عالم په نظر باندې راشي چې دا مخکینی کتابونه ویلي او یو لوی جید عالم دی زلالم واقعا مال تک چې کم دین یو عالم وکته اغه عالم عبدالکریم غالبا نوم لیکله زچلاړم ور سره ملاو شو ما تعارف کو معنی تپوسګه د پاکستان د مدرسو د سلیبس موافق چې تاسو د پاکستان د مدرسو سلیبس سره ما د نحو امیر نه شروع کړه ما د بخاری شریف پورې د خپل مدرسو سلیبس مکمل بیان کا هغه عالم وجړل داسې په زور زور باندې ماته د هغه کتابونو نمونه اخلي کم دور کې چې بغداد کې اولیاء پیدا کول ته خود هغه کتابونو نمونه اخلي کم دور کې چې دلته بغداد کې فقها پیدا کړي کم دور کې چې محدثین پیدا کړي مفسرین پیدا کړي هغه کتابونه خو پاول زلزمه پر اسمه کوانه غوګونو ته نمونه رالل او به ماته یو پیغام پر خو ملکن خلق اور پیغام شیخ الاسلام تقی عثماني سے وای ماته عالم یو پیغام پر خو ماته چې څنګه پاکستان تلاړي د پاکستان علماء تبوي د پاکستان طلباء تبوي د هغه مسلمان عوام الناس تبوي چې هر څه کوي د خپل سرونه پتل کې د مدرسو د دفاع لپاره کې دوی زکا چې یو دور هغه کم علوم چې تاسو پاکستان کې پڑھاوهي دا به زمونږ د بغداد نه خلکو دنیا ته سپلای کول خپل سرونه د مدارسو د دفاع لپاره خپل لاسونو کې دوی سر قربان وي خو مدرسې باندې رچا لاس پورته کول چرته برداشت نه کوي کني زمونږ پشان حشر وي دغه اولیاء هم لاړل هغه علماء هم لاړل هغه پټکی او ګيره هم لاړې دا کتابونو نومونه هم زمونږ نه لاړل ما ملکن خلق خوش قسمت ہے الله تاسو له داسې جامعات او مدرسې درکړي ان شاء الله دغه مدرسو په دفاع کو دا علماء او دا طلباء خپل سر تاجونه ان شاء الله ګړو نعمت الله د دینی مدرسو په شکل کې را کړی دی کتا سودا اندازه لګول غواړي چې دا دینی مدرسې د الله د طرف څومره لوی نعمت ته په مسلمان باندې لارشي یو سو کال مخکې تاریخ اوراق راولي علماء نه تبصره وکي تاریخ مطالعه کوي تاسو په پته ولګي زماله بچي په لندو دغه کور نه راوسی
تیار او ګرم روټۍ وخوري او بیا راشي مدرسه کې سبق وای او د هغه ځای نه عزت کوم بیا د مدرسې د ګیټ نه بهر تراشي او یو څو قدمه کې زما کور ته راورسي. په الله قسم درې علماء ډېر لوی احسان دی په موږ او تاسو باندې. تاسو تاریخ وګورئ، لرې مزې 1857 د جنگ ازارې تاریخ وګورئ. مسلمان جنگ کې چې کله هغه ناکام راغی 1857 کې د هغې نه مخکې زمونږ د دیني مدرسې څنګه چې زمونږ د سرکاري سکول استاد له تنخواه سرکار ورکوي همدغه شان زمونږ د مسجد د امام تنخواه به هم سرکار ورکوله، همدغه شان زمونږ د مدرس د مؤذن تنخواه به هم سرکار ورکوله. او کله چې 1857 جنگ ازادۍ کې مسلمان لږ ناکام راغی، انګریز د مغولو حکومت ختم شو، دغه دینی مدرسو نه خپلې تنخواګانې سلب کړې، دغه امامانو تنخواګانې واغستې سلب کړې. وسې چې کوم دی نو داسې پرېږدوئ شاهد مدرسې هم شاړ شي، شاهد جومات هم شاړ شي. الله دې رحم وکړي د هغو علماو په قبرونو باندې چې هغو چې کوم دی نو څومره قربانۍ وکړې. علما راغونډ شول. نن زموږ یو طرف ته عزت مسله ده، بل طرف ته الله د دین د دفاع مسله ده. رسول الله مبارک فرمایلو العلماء ورثة الانبیاء. رسول الله مبارک فرمایلو دا طالب علم د دین د پاره بهر ته روان شو، الله د رحمت پرشتو ته وایي دا طالب علم زما نازولی دی. عام انسان په خاوره قدم دی، زما طالب دی په خاوره قدم نږدي. عام انسان دی په کاڼو قدم دی، دا د دین طالب په کاڼې قدم نږدي. ای د رحمت پرشتو وزر ته لاندې خورې کوي. د الله رسول او فرمایل زمونږ 100% یقین دی موږ که په خپلو سترګو باندې رحمت پرشتې ولرې موږ دا ولی شو زمونږ سترګو دوکه خوړلې. جناب محمد رسول الله ویلي زمونږ یقین دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د رحمت پرشتې د طالب علم د خپو د لاندې نه وزرې غوړئ. زما هغه طالب علم، هغه نورانی چهره، هغه عالم چې دا د پیغمبر وارث دی، یو طرف ته چې کوم دی د دیو د عزت، بل طرف ته د دیو د دیني مدرسې دفاع ده. علماو میټینګ وکړه زمونږ تنخواګانې خو سلب شي، زمونږ مدرسه په دیاړۍ باندې نه چلیږي، زمونږ مدرسه چې کوم دی دا په مزدورۍ او نوکرۍ باندې نه چلیږي. اوس کومه لار اختیار کو چې زمونږ عزت د خیر د خپو د لاندې شي، من کومه لار اختیار کو چې دین چې کوم دی نو باقي پاتې شي. انګریز شروع کړه خپل مبصرین انګریز راغوښتلو چې موږ ته یو څو تجزیې مخکې کوي چې د مسلمان جرأت په څنګه ختمیږي، د مسلمان غیرت په څنګه ختمیږي. 3 تجزیې مخکې کړې. نمبر 1 دا د مسلمان د لاسه قرآن واغستی شي، تر څو پورې چې قرآن موجود د مسلمان هغه جرأت او غیرت ختمیږي نه. نمبر 2 عالم د مسلمان د خوانه لرکا، تر څو پورې چې دا معلم موجودی د مسلمان ایمانی جرأت ختمېدو والا نه دی. 3 نمبر دا مسلمان د انګریز پر رنگ کې چې کم دی نو رنگ کا او بیا شروع وکړه. تاسو تاریخ وګورئ وایسرا هند 3 لکه نسخې د قرآن راغونډې کړې. د سمندر هغه اوبه ګواري چې دغه اوبه تورې د مسلمان د لاسې قرآن لرکه. نن هغه ونې د جی ټي روډ د دهلي نه واله د پېښوره پورې ګواري چې د جی ټي روډ په غاړه کمې ونې وې. د 18,000 علما کرامو لاشونه ورته راویزان کړو. نن د بادشاهي مسجد هغه ګیټ هم ګوارې لولو شیوخ یې راځوړن کړل، د هغو نه یې ژوندینې باندې څرمن ایستلي. نن د کشمیر د باغ د علاقې هغه ونې نن هم ولاړې دي، کم تشي لولې علما او مشایخ ځوړن کړل، څرمنې ترې ویستې. خو الله دې پر علماو په قبرونو رحم وکړي. دا علما ډېر لوی خیرخوان دي زموږ او ستاسو. علما وی خیر دی، یو طرف ته زمونږ د عزت مسله ده، بل طرف ته دین مسله ده. عزت پر خپو د لاندې کو خو دین به غورځېدو ته چرته پرېنهدو. هغه نوراني ماشوم بچی هغه یو مټ ته تیلې اچولې ده، بل مټ کې چې لاس کې چې کوم دی نو لوښی نیولی دی. ستا کوڅې له به درته زه هغه د پیغمبر وارث یم چې زما باره کې جناب محمد رسول الله ویلو زما د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې وزرې غوړئ. خو زه ستا کوڅې له درځم ما له وظیفه راوباسه. تا چې کوم
دی نو دغه ماشوم رټلی دی چا پسې سپی ور پرېښولی دی چا یې بې عزتي کړې ده دې ماشوم بچي په زړه باندې خوړلې ده خو خپل دین یې غورځېدو ته نه دی پرېښودی هغه عالم چې د الله رسول فرمایلی و العلماء ورثة الانبیاء هغه مرتبې والا عالم ستا کوڅې له درغلی مال زکات راوباسه مال صدقات راکه مال د خپلې قربانۍ سرمن راکه زما د دین مسله ده زه غواړم چې آینده نسل طرف ته دا دین ورسي الحمدلله د دې علماو قرباني د دین یې موږ ته رارسولی دی الحمدلله د دې علماو لوی قربانیانې دي که تاسو دا غواړئ چې زمونږ دا دیني مدرسه زمونږ پر علاقه باندې د الله څومره لوی نعمت دی لاړ شئ لږ تاریخ وګورئ تاریخ وګورئ په کوم دور کې چې داسې دیني مدرسې نه وي یو حدیث پسې خلکو سو میاشتې سفرې کړي دي د هغې خلکو تاریخ وګوره او زه دایم د ملکڼ خلکو بیا د قیامت په ورځ باندې چې کله میدان محشري هلته یو څو کسان درته ښیم نومونه یاد کوي هغو ته بیا د خپل ملکڼ د دیني مدرسو د علماو لږ غونته کې احوال بیان کوي چې تاسو ته وایي چې څومره خوش قسمته خلک وایي سره د سهولیاتو دین تاسو زده کوو تاسو تپوس هلته بیا وکئ کم چې د قرآن کریم نه وروسته د کتاب درجه ده د امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب د صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه احوال لگو گورا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو حدیث پسی سفری کئی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مطابق حافظ ابن حجر د خپل شرح مقدمه کې لیکي چې کله وی رضان سره خوراک راوغس هغه خوراک په پلار ختم شو کمزې بشنو واخو د خوراک تیلې ته به هغه ور واچول شاهد داسې علاقې راشي داسې دشت راشي چې هلته کې ماته خوراک نه میلاویږي زه به دا واښه خورم په هغې باندې امام بخاري رحمت الله علیه ګزاره کړې ده خو ځان یې حدیث پسې ور رسولی د حدیثو ذخیره را جمع کړې ده زمونږ او ستاسو خواله را رسولې ده نن د پنکې د لاندې نه نن د یو چت د لاندې نه نن د یو عالم په مخ کې هغه ذخیره مونږ ښه په اسانۍ سره نه لوږه شته او نه تنده شته هغه ذخیره مونږ زده کوو امام بخاري به وایي د ملکڼ خلکو څومره خوش قسمته وایي تاسو تپوس وکئ د هغه ائمونه امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه امام شافعی صاحب نمونه تاسو اوریدلی امام شافعی رحمت الله علیه راغی امام محمد صاحب ته وایي جستان یو کتاب زده کول غواړم هغه ورته زما سره ټیم نشته ځکه سحر نه ماسپښینه پورې یو ځای هغه طلباو ته سبق ویم بیا د ماسپښین نه ماښامه پورې بل ځای ویمه ما سره وخت نشته امام شافعی رحمت الله علیه نوم خو نن مونږ یادو خو مونږ دغه احوال لري کتلی چې علم په کومه طریقې سره زده کړو هغه داسې علم نو زده کړي چې دغه ځای خوراک کور کې وکړو مدرسې ته ورغی امام شافعی سے ورته وایي جی او ټیم ما ته معلوم دی که هغې کې راته علم وښی وایي څه ټیم دی وایي ته چې د دې مدرسې نه ماسپښین بلې مدرسې ته ځې پرې لار به ما ته سبق ونه وی ورته وی صحیح د سبا راځه سبا امام شافعی صاحب کتاب راغستی دی راغی امام محمد صاحب استه ور وخته ورته وایي ستا سره کتاب دی مخکې کښېنه ځکه چې ته به شاته ما پسې کتاب نسې نو مخکې کښېنه ورته وایي چې هغه علم نه زده کوم چې ما ته ادب ونه ښیي د استاد مخې ته د استاد مخې ته ناسته کول دا خو د ادب نه خلاف ته هغه علم زده کوم نه وی بیا شاته کښېنه وی دا هم بې ادبي ده چې د استاد شاته ما کتاب نیولی ورته وایي محمد ابن ادریس سره امام شافعي نوم دی ورته وایي محمد ابن ادریس سبق په څنګه حاصلی یاره جي په اس به تاسو ناستئ زه به د اس سره روان یم زه به سبق ویم او بیا یو طالب علم ته پته ده چې دی پرې اوار چمن کې هم داسې روان دی او پرچی دا یو سوال یادی ندم کتاب داسې نیولی چې مخکې پرې نه وځم بیا پرې لاره باندې کندې راځي مخکې غنې به راځي امام محمد صاحب په اس باندې ناست دی او اس کله منډه وایي دی ورسره منډه وایي اس سلو شي دی ورسره سلو شي مخکې کاڼې راشي مخکې تینده کخري کتاب پرېوځي سر ماشي د خپلو نکونه وختل امام شافعي صاحب په هغه طریقې سره د امام محمد صاحب نه کتاب وایي ما یې د ملکڼ خلکو بیا د قیامت په ورځ د امام شافعي ته لږ د خپلو مدرسو احوال وایي هغه به تاسو ته وایي چې څومره لوی معزز خلک وایي قدردان خلک وایي د الله څومره لوی نعمتو چې مدرسې تاسو له کورونو له در رسول ټولو الحمدلله دا دیني مدرسې دا د الله د طرفه یو لوی انعام دی موږ او تاسو له
بیا دینی مدرسې کم یو طرف ته به ته ګورې کم یو طرف ته به ته ګورې د دې علماو به کم کم احسان تیارې یو دا دین تا ته راورسو نن که ته هغه دین په صحیح معنو کې قتل غواړي کم دین چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې وو بهر دکان کې تا ته نه میلاویږي منډهی کې تا ته نه میلاویږي تا ته اسپتال کې نه میلاویږي تا ته سکول کې نه میلاویږي هغه دین که ته ګورې یا دینی مدرسې تا ته راپېښه شي ته مدرسې ته ځې ځکه تا ته پته ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین راوړی مکمل دې دینی مدارسو دې علماو چې کم دی نو محفوظ کړی دی او بیا د هغې سره سره منګ او تاسو ته هم را رسوي او بیا د خون او د مزې خبره ده چې دا دینی مدرسې د الله څومره لوی نعمت دی زه ګرځم را ګرځم ځای په ځای باندې کله کله منګ هغه علاقو ته ورشو چې داسې علاقه حکومت هلته سکول نه یې رسولی اسپتال نه ور رسېدلی بل داسې انجوز هلته نه ور رسېدلي او هلته کې د غرونو په سرونو کې چې کم دی دغه عالم او قاری ناس او رضان ماشومان راته وکړي د الله تعالی دین ورته ښیي الحمدلله الله دین د دنیا ګټونو ګټونو ته ورسو د هغې لپاره سبب د علماو دا دیني مدرسې دي او بیا تاسو وکتل دا دینی مدرسې د الله څومره لوی نعمت دی دغه دینی مدرسو هغه تفریق هم ختم که دا د مالدار بچی او دا د غریب بچی نن چې ته دینی درسګاه ته ورشي هلته کې خلک ناست دی ماشومان ناست دي تا ته را پته نه لګي دا زما د کلي د ملک بچی دا زما د کلي د خان بچی که دا د هغه د دهقان بچی هېڅ پته هم چاته نه لګي دا یو یتیم دی او که د والدین ژوندي دي هله انسان ته پته لګي چې تپوس دې وکړې بچی ته څوک او د پلار نوم دې سره هغه فرق ختم ځکه یو استاد مخکې ټول ناست یو درې باندې چې کم دی نو دا ټول ناست الحمدلله د دنیا ګټونو ته دیني مدرسو چې کم دی هغه علوم ور ورسول دا د الله تعالی لوی احسان دی او بیا د ټولو نه د خونه او د مزې خبره ده چې د غریب د پاره هم اساني مالدار د پاره هم اساني مفت چې کم دی نو دا ور ورسول نو دا دیني مدرسې د الله د طرفه لوی نعمت دی را یو اهم مسله ذهن کې یاد وساتئ زمونږ ذهن کې کله کله دی چې را دیني مدرسه دا خود د عالم کار دی دا خود د طالب علم کار دی زده پوښ او کار پوښه زما د دینی مدرسې سره څه کار دی چې خپل مال خرج کوم زما د دینی مدرسې سره څه کار دی چې ورزما د عالم په ملا باندې د ډاډ لاس راکاږم د دې طالب علم په سر باندې د شفقت لاس راکاږم او که عالم او د طالب نه سیوا د مدرسې سره د بل چا کاري نو د هغه سړي به ورسره کاري چې کوم خپل بچی مدرسه کې داخل کړی زه یو ډریور سړی ما زه یو وکیل سړی ما زه یو انجینیر سړی ما زه یو زمیندار سړی ما زما دینی مدرسې ته څه ضرورت غور سره واورئ دینی مدرسه دا د هر مسلمان د کم چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دا د هر مسلمان دا که یو سړی دا وایي زه زمیندار یم زه د دیني مدرسې سره ولې تعاون وکم دیني مدرسه زما لپاره نعمت ولې دی نعمت خو د عالم دپاره دی نعمت د طالب علم دپاره دی نعمت خو د هغې چا دپاره دی چې بچی دلته داخل که زه زمیندار یم زه خو سهار کشی زه خو سهار کودال او بیلچې په اوږه باندې اکدم پټي ته ځم زه یم د ټولو نه زیات ضرورتمند خو تی که نه ته خپله خوله په دې پټي کې کرې د هغې خولې په ذریعې سره چې کوم دی ته خپلو بچو له حلال روزګار ګټې خو کله کله ته وښویږې دا باغ به ټیمه خرڅ کې دا باغ به ټیمه خرڅ کې دغه شان دی چې کوم دی تا ته را پته نه لګي د الله حق زما سره دلته څومره دی کله کله تا ته د دې پټي دا اندازه نه لګي اوس دغه ټیم کې ته رجوع چاته کې ته تپوس د چا نه کې چې دا باغ د ټیم کې خرڅول روا دی او که ناروا دي زما پټي نه عشر دی او که نصف عشر دی دې باندې زکات شته او که نشته دا ترې دیني مدرسې ته راځي او د عالم نه تپوس کې پته ولګي د زمینداره دغه خوله بلې اله په کار راځي دغه ستومانې بلې اله په کار راځي دغه تکالیف بلې اله په کار راځي چې ځان د مدرسې سره هغه ټچ ساتې علماو سره ځان جوړ ساتې پته ولګي د ټولو نه لوی ضرورت خو دې زمیندار ته دی که یو سړی و زه ډریور یم زما د دیني مدرسې سره سویمه ده زه خو ځان خپل ټکسي چلوک زه یم ته په ډرایوینګ باندې ووتې یو ځای ته ور ورسېرې تا ته را اندازه نه لګي دلته مونځ د سفرانې وکم که مونځ پوره وکم ته چې موبایل
مسائل د جبر والے ته چاته نمبر میلاوي تر چانه دا مسله تبوسه ته هغه عالم نه تبوسه چې کوم دینی مدرسې تعالی درکړي دا هغه امام نه تبوسه چې دینی مدرسې تعالی درکړي پته ولګی دا د ټیکسي ډرایور ساره پارو مدرسه لوی نعمت ته وس کا چرته یو سړی زه هو وکیل یم منګوي وکالت د چاره پار روا د کم یو انسان وکالت ته کولای شي د کم یو نشي کولای شریعت تا ته سوی دا به ته مدرسې ته ځې ځان بر عالم نه پوهې پته ولګي رتا ته هم د مدرسې ضرورت دی یو انسان وایي زه ډاکټر یم زما د مدرسې سره څه کار دی منګوي کم علاج شریعت کې روا کم علاج شریعت کې ناروا ته چې کم دی د پیشنټ او مریض کم کم ځایونو ته کتی شي کم ځای له لاس ورلی شي دا به تا ته مدرسه وایي دا به تا ته دین وایي دا به تا ته علما وایي د ټولو نه زیات محتاج ورته تی یو کس دی په مخ د ځمکې باندې چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دی ځان ثابت کړي چې زما مدرسې ته ضرورت نشته نه پیدا کیږي نو پته ولګي را مدرسې زموږ مشترکه مدرسې دي بیا به دا مدرسې چلول د عالم ته صرف نه سپارو ګورې د عالم ته به صرف نه سپارو درې مدرسو سره به ټول انشاءالله اجتماعي تعاون کوو چې دا د وکیل هم مدرسه را دا د ډاکټر هم مدرسه را دا یو سیاستدان هم مدرسه را دغه شانتي دا چې کوم دی د زمیندار هم مدرسه را دا د ډرایور او دغه شان د وکیل او د انجینیر هم مدرسه را د هر یو انسان ورته ضرورت دی د هغه چا مدرسه را چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل او مسلمان دی د انشاءالله اجتماعي به دا مدرسې چلو علماو ته به چرته نه پرېږدو انشاءالله داسې مو خوښه ده او دا خبر ذهن کې یاره ساده کله کله ورځئ هر نمونه طبقه والا سره علماء ته هم دا ویم چې هر طبقه والا کسان ځان سره کینوي مشوره ته اخلي رانږدې کوي اغیارو مونږ لري کړیو اغیارو چې کوم دی تاسو سره بت په ذهن کې کینول لري چې دا مدرسې والا ستا دشمن او دا بهر خلک مدرسو والا دشمنان چا چې کلمه ویلې راغو ته پتره چې را زموږ اجتماعي سره دغه هر چا بچي سبق وایي دا علما د عوام ځان تر نږدې کې او د عوام د علماو طرف ته ور نږدې شي دا خبر ذهن کې یاد وساتئ اغیار په مقدس مکه باندې ستا پر ملک اټم برداشت کولای شي ستا یو بهترین ډاکټر برداشت کولای شي ستا یو بهترین وکیل برداشت کولای شي ستا چې کوم دی یو زبردست هغه سیاستدان برداشت کولای شي خو په خدای قسم ستا له واړه واړه بچی نه و دا چې راتلل او دا واړه واړه قدمونه اغستل او پرې سرونه باندې پټکیو دا معصومان چې مخکې راتلل دا یو معصوم چرته نشي برداشت کولی چې دې معصوم پرې سر باندې پټکی ولې وتړه په خدای قسم د دې عالم دا پټکی نشي برداشت کولی د دې قرآن دا آواز نشي برداشت کولی ستا چې کوم دی 200 300 400 د بلډینګونه او چتونه برداشت کولی شي خو ستا د مدرسې یو چوپال هم نشي برداشت کولی دغه په زړه باندې مټر دلیږي چې نن چې کوم دی نو ایماني جرأت او ایماني غیرت د قرآن په ذریعه سره دی بچی ته ولې ورواچولی شو د انشاءالله موږ به اغیارو له جواب ورکوو چې اغیارو همیشه تاسو موږ جړولی یو همیشه یو موږ رنځولی یو همیشه لپاره زموږ سترګې هغې رنګ نه بدل کړی سرې پاتې شوي دي خو انشاءالله ته چې په څه باندې خفه کېږې زه به هم هغه کار انشاءالله کوم زه به دې دیني مدرسو باندې خپل مال هم خرج کوم انشاءالله دا علما به د خپلې سینې سره هم نسم ته مه برداشت کوه ته زما یو بچی نه برداشت کې زما 4-5 بچي دي زه به پکې یو د قرآن حافظ جوړوم زه به پکې یو عالم جوړوم تا ته به خیم چې ته په څه خوشحالېږې په څه خفه کېږې هغه به زه کوم ځکه همیشه لپاره زه په څه باندې خفه شیم تا هغه کړي دي دا هر څه به برداشت کې اغیار ستاسو سره واړه واړه بچنګي دا نشي برداشت کولی دا علما نشي برداشت کولی نو زه تاسو ته وایم چې تاسو خو مسلمانان یې هغه نه برداشت کې تاسو سره ولې دشمني کوئ دا واړه واړه معصوم ماشومان اغیار خو نه برداشت کوي مسلمان ته یې د سینې سره ولې نه لګي او بیا دا دینی مدرسې چې په کوم علاقه کې د خدای رحمت ته نن تاسو وکتل دا دره مونږ ته سره معلوم هم نه و نه زه چېرته مخکې درې ته راغلی که دا دیني مدرسه نه او دا علما نه وې زه به نه هم راغلی تاسو به دومره ګڼه دلته نه وای ناست تاسو کې نن سبا هر سړی مصروف دی
چا به گاډی ودرولئ، چا به زمینداره پرېښودي، څوک به ډاکټري هسپتال نه وی چوټي کړي، څوک چې کوم دی نو د ټیم باندې به ماشومان د سبقونه وی هغه به چوټي کړي، چا به چې کوم دی دکان بند کړی، خپل شل کارونه به یې د مصروف وخت کې پرېښودي، دې ته به تاسو نه وی راغونډ شوي. دا خو د دې دیني مدرسې برکت دی. او ما تاسو ته وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې طالب علم د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتي وزرې غړی، نن کلام مدرسې نه ودا طلبا دلته نه وي، نن به د رحمت پرشتي دلته نه وي، نن څومره جمع غفیر ناسته، څومره ګڼه ناسته را په خدای قسم د دې نه څو چنده د رحمت پرشتي دلته ګرځي، تاسو ته نه ښکاري. نن ستاسو را در و دیوار هم برکتي د رحمت په پرشتو سره، نن ستاسو را ځمکې هم برکتي دي، نن ستاسو را جسمونه چې د دې طلباو سره لګېدلي دي دا جسمونه هم برکتي دي، نن ستاسو چې کوم دی دا سترګې هم برکتي دي، نن ستاسو را کله ټول چې کوم دی نو دا برکتي دی. مونږ ته دې پته نه لګي. کله کله مونږ وایو یاره دې مولوي صاحب دا څه غضب جوړ کړی دی، ښکلی پاک جومات مونږ به منزله راتلو بیا به تلو، طالب ورته لګوله دا د وړو پکې دا کم شور جوړ دی، هر سره ګډ وډ کړل، بهر زما پټېرې هغې په مخه باندې اغوستی، باغ زما چې کم دی نشو کوي. و نادانه تا ته پته سره د الله رسول خو فرمایي د رحمت پرشتې د خپو د لاندې نه وزرې غوړئ. طالب علم در هغې ګرمي شوي د وړوکی ماشوم دی، یاره ستا فریج کې به یخې اوبه نه راکې، ته یې راغځې نه وکنځې، نن خو رالی خو بیا مه راځه. ورته طالبه بیا راځه، زما کور ته یې د رحمت پرشتې را دننه کړې، نن زما په پوله باندې لاړې، طالبه دې باغ کې منډه ووه چې زما په دې فصل کې د رحمت پرشتې وګرځي، را فصل هم برکتي، زما دکان کې به هر مودرېږه دننه راځه، زما را دکان ستا د خپو په ذریعې سره قیمتي شي. طالب علم د ځانه لرې مزغلوه، لاس د شفقت پې ور واچوه، ستا سره د رحمت پرشتې ګرځي، زما جسم هم برکتي شي. موږ ته را اندازه نه لګي دا دینی مدرسې د الله نعمت دی، د الله رحمتونه زموږ طرف ته راوړي، خو اغیار نه مني انشاءالله موږ به دې مدرسو سره خپل تعاون کوو. تاسو وکتل دنیا تاریخ، تاسو وکته، تاسو د دې دینی مدرسو حالات وکتل، ما وی اغیار ستا ایټم برداشت کوي، ستا انجینیر برداشت کوي، ستا یو بهترین ډاکټر برداشت کوي، خو دا خړ پړ طالب علم نشي برداشت کولی. تاسو څه وخت کې مخکې افغانستان کې یو 3-4 کاله مخکې قندوز کې یو مدرسه وه، او هلته کې چې کله اغیار او د انسان دشمن هلته موجود و، نو هلته هم داسې وه دستربندي وه، او افغانیان چې دستربندیانې کړي ډېرې مشهورې دستربندیانې زموږ د علاقو کې، بلکې ښکته را خټک چې ودونه کوي تاسو کتلي د 2-3 میاشتو نه ګرم ودونه وي، د افغانیانو دستربندیانې د هغې نه هم ښې ګرمي زبردست دی، چې د کمې مدرسې کې ماشومان دستربندي بهر یې راسي بلا ګاډي سنبال کړي دي وړو پسې راوستي، زبردست دی دستربندیانې. قندوز کې مدرسه کې دستربندي وه، او هغه دستربندي د قرآن د حافظانو او تاسو بیا کتلي یو څو کاله مخکې دا ستاسو لپاره د نیټ زینت ګرځېدلی و، دغه شانتې د اخباري زینت ګرځېدلی و، خلکو به تبصرې کولې، میډیا به تلل، انټرویو به یې اخیستې د مختلفو خلکو نه، هغه ماشومانو لویه دستربندي لویه جامعه وه، ماشومان یې داسې سټیج سنبال کړی و، هغې سر نه او دې سره پورې هغه نوراني چهرې ناستې وې، چا چې خپله سینه کې د الله کلام محفوظ کړی و، چا چې 100 کاله لوږې برداشت کړی مدرسو کې، څوک چې په نیمو نیمو شپو باندې پاسېدلی و، چا چې د استاد د لاسه وهل خوړلی و، چا چې 100 کاله مسافرۍ مدرسو کې کړی وې، دا د خپلې مور هغه مخې نه ولیدلی، د پلار مخې نه ولیدلی، چاته چې د مور او د نیا هغه غېږه د چا نه جدا شوې وه، هغه ماشومان سټیج باندې ناستو بره، او نوراني چهرې دې پټکي وهلې دي، او بیا د افغانیانو پټکي ماشاءالله درانه درانه باروبه پټکي، باروبه درانه درانه پټکي وهلې دي، هغه ماشومان داسې ناسو، او د دې وړو چې دستربندیانې دا ماشومان یو بل ته ګوري او د یو بل نه تپوسونه راسې کوي، هغه هم د یو بل نه تپوسونه کول، چېرې څومره خو شو کور ته نه یې تللی، نن خو دستربندي له کور ته وځي، چا به یې کالو شو نه یم تللی، ځکه ما زد نیولی و چې ما د قرآن حفظ نه یې کړی زه به نه ځم، چا وی 2 کالو شو نه یم تللی، بل به یې زما 3 کالو شو نه یم تللی،
هغه ماشومان پر انتظار باندې و چې نن به زه پاسم علما راغلي د شفقت لاس په زما په پټکي باندې ږدي ما ته به پلارم خوشحالېږي ما ته به رورم خوشحالېږي ما ته به رشته دارم خوشحالېږي یو بل سره لګیاري او هغه د انسانیت دشمن چې زما د طالب علم نشي برداشت کولی زما د قرآن حافظ نشي برداشت کولی یو هلیکاپټر پاسې رو چاپېره داسې تاو شو خلک پنډال کې موجود د هغې سره کار نه و ځکه د قرآن حافظان نه و کم خلک چې د هغو په سترګو کې حاضر هغه ماشومې چهرې هغه نوراني مخونه چې بچی هر یو بچی قابل رحمي تاسو کتلې بری کور کې را پیشو بچی راوړي دا ماشومان سره څومره مینه کوي یو سپی بچی راوړي ناغه خلک سره څومره مینه کوي هر بچی قابل رحم خو هغه درندو پس زړه کې رحم رانغه هغه هلیکاپټر پنډال طرف ته متوجه کو او درې څلور کاله مخکې تاسو بیا وکتل هغه سپین سپین پټکی په وینو باندې ورل رنګ کړل هغه سپین کپڑے ورل په وینو باندې رنګ کړي چا ترا پته نه لګیدا زره دې غوخونه خپل بچی څومره غوخه راپورته کم زماره بچی غوخه پرې کې کم دا زماره بچی اډوکه پرې کې کم دی زماره بچی کوپړې پرې کې کم دا هغه چهره نورانی هغه سینې چې الله کلام محفوظ کړو هغه پېونو کې ولړل او بیا یو کس ته درمند خبره کوي د خبر رور چې بلغه د سر باندې کې شریک ته هغه خبره کوي وای زمارور کور تراغه د سر باندې نه سوخ مخ کې دیاړې لته مزدوري می کوله غریب والو کور کې زما مورته او پیغام پرې خو دیو چې زما د سر باندې ر تاسو وراشي خو زما مشرور ته یو پیغام ورکې چې د سر باندې له بالکانو پټکی اغستی کپڑے به اغستی پیزار به اغستی زما چونکه پلار مړ د یتیم يم زما ورور ته وې چې یو سور د دیاړې پیسې بچت کی مال صرف یو پټکی والی مال صرف یو جوړ سبلې والی او مال بر شرشه ملک تیر راوړي زره د سر باندې پورز باندې اخته غړو دی وای ما چې کله د مور د خلینو خبر واورېده ما لګي پیسې محفوظ کړې د کور د خرچینا او د سر باندې ورځ باندې مې ټول ولېګل زلاړم بازار ته ما زه درځم زلاړم ما یو پټکی واغس ما سبلې واغسته ما د شرشمو تیل رور لواغستل خو ما تر پته نه لګېده دا درېوانه به زه کور ته واپس راوړم زه چې کله لاړم مدرسې نه لږه فاصله کې چې کم دی امبولینس روانې دي ګڼه ګوره ده او چغې دي زه مدرسې ته ورغلم غوغا ده چا بوجې راغستې غوښې غونډوي چا څادر کې غوښې راغونډولې چا د ماشومانو لاشونه راغونډول هغه درندو چې کم دی نو تس نس کړي وو زه ورغلم ما خپل رور کتو ما ته سټیج باندې میلاو نه شو ما ته ژوندو کې میلاو نه شو زه د رور کمرې له ورغلم چې زما رور خو دې کمره کې پاتې کېږي کله چې ورغلم چا اوچت کړی څادر یې پې له پاسه اچولی دی ما څادر لرکه د رور د مخ نه زما د رور نیم سر الوتی دی ما ورته روره تا خو مور ته یو پیغام زما لپاره نه و پرېښودی چې د سر له به ماله رور پټکی والي روره پټکی خو ما راوړ سر خو د هغې نه مخکې الوتی دی روره د سر یختوله خو تا زما نه د شړشمو تیل نه غوښتلي اغیارو خو هغه سر د غوړولو نه مخکې الوځولی دی ما وکتل ما یې دا سپلې خوشتې زه د رور دې لاش ته چې کوم دی نو سپلې ورپخ وکم ما د رور د زنګونانو او ګوټنو نه څادر وړو زما د رور دواړه خپې دې ګوټنو کې الوتې خپې ورپورې نه وې تشه تنه ما رب ته فریاد شروع کړو ما د خولې نه یو چغه ویسته زما ربه دا خو یو د قرآن حافظ ستا کلام سینه کې محفوظ کړو ربه زما پیسې د پټکي زما پیسې د تیلو زما پیسې د پیزارو دا خو زما د خولې پیسې وې زما د دیاړې او د مزدورۍ پیسې ربه دا خو حرام نه وې تا د خپل قرآن د حافظ دپاره دا حلالې هغه پیسې ولې قبولې نه کړې ما درېواڼه راوغستل ما د رور لاشم په ځان راواړه او ویې موړ کور ته ناغیار یې نه برداشت کوي اغیار وایي لرکئ را مدرسې انشاءالله باده وبئ انشاءالله باده وبئ لاس پورته کوي اغیارو تاسو زما یو بچی شهید کوئ انشاءالله زه به دوه بچی حافظان جوړوم د دې مدرسو سره به انشاءالله تعاون کوو د دې علماو سره به کینو دا تشه تسلي دا خو هر یو مسلمان ورکوي تشه تسلي هر یو مسلمان ورکوي انشاءالله دغه دین زموږ دین دی حفیظ صاحب خبره وکړه د ملکڼ خو هغه خلک دی چې
چې انګريز دې منډي استلې وي. زه خو لفظ نشم ویلی، انګريز دې منډي استلې وي. تاریخ چې کم دی نو منل لري انګريز واقع ده زمانه د ملکن خلکو منډي استلې. دا خو مخکینی چې کم دی هغه په دین مین خلک دی. او مرګرو خبر وکړه بیا خو زنانو ناس دي. زنانو ته زرا پیغام هغه پریدم او بیا به ان شاء الله تاسو نه اجازه اخلم چې زنانو تاسو په دین کې ډیر لوی کردار ادا کړئ. زه چې د دې دور زنانو ته ګورم چې صرف پیشن پیزار جامه دې کې چې کم دی نو د یو بل سره قص او هرس کوي. یو دور هغه د زنانو چې هغه به د یو بل سره عباداتو کې هرس کوو. د بغداد والی دی او والی ته پیره مور راله سحر مونږ نه پس ورته بچی الله د په استغفار باندې شستا حکومت لو والا دی. ورته مور ولی وای نور کله زما کور تر تهجد لپاره زنانه را غونډېرې د نیمه شپې تهجد وای کول د سلو نه زیات خلک خزي وي. نن ماوش مارلې اتیا ولغه خزي راغلي زوی ریدم چې اسنه جستا حکومت په زوال باندې. نن زموږ زنانه تهجد سپېجنې دا سې شری زنانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دور راغی. درې قرآن نزول شو په مقدس مکه باندې علماء نه تاسو کوي د قرآن اولنې حفظ شا کړي لري نارینه نه لري کړي معصوم نه لري کړي بوډا نه لري کړي ځوان نه لري کړي. د قرآن اولنې حفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کړي چې زنانه ده. او بیا د خونه او د مزي خبره ده چې دغه دین چې کله ابتدا او شاه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حرا نه راغی. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم مشر بیبی را راغه پیغمبر علیه السلام زملونی زملونی دثرونی دثرونی د ټولو اول چې نبوت لا تسلی ورکړي د حضرت خدیجه الکبرى زنانه را د ټولو اول چې نبی علیه الصلاه والسلام د لاس نیولې ورقه ابن نوفل د خپل ترزویل رسول لري تسلی پیغمبر علیه السلام نو ورکړي اخو زنانه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. او بیا د خونه او د مزي خبره ده د ټولو اول چې په خپل مال سره دفاع کمی زنانه کړی را هغه زنانه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها خپل مال په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خرج کړي. او بیا ټول نه رخونه او د مزي خبر ووري چې د دین د پاره د قرباني میدان سجاو شو د دین د پاره چې ټول نه اول ان بیا ولدا د ټول نه اول د کم جسم نوی نه بيدل را هغه د نارینه جسم نه د ټول نه اول د اسلام پنوم باندې شهادت پېښ شوی یو زن حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها. زنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وې زما چې کوم دین الله د وحی را کړی لري او ما خلکو تر رسول لري نیم زمانه نور خلکو زده کړي او نیم زمانه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها زده کړي چې یو زنانه ده. او بیا تاسو درې علماء نو ورېدلې دي چې تقریبا سيونیم سل فقها 149 تقریبا دا فقها او مجتهدین صحابه کوم چې با مسلې خلکو ته خوې او بیا په هغه 149 کې مشهور چې کوم نه هغه 14 او په هغه 14 کې بیا سره فهرست تاسو ګوره حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې فتوی به ورکولې. دین کې او دور داسې چې زنانه رچانه ورستو نه وګره ښا زنانه هر میدان کې چې کوم نه دا مخ کې وا هر میدان کې مخ کې وا او دینی جرأت او غیرت تاسو تاریخ لګو ګورئ چې د دنیا په مخ باندې څومره استې تیری شوې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رواله او ډېر لوی فقها تاسو ګورئ صحابه ګورئ داغه شاطر زنانو قربانیان ښه یا د مور قربانی یا د خور قربانی یا د خزي قربانی تاسو ګورئ امام شافعی ته ګورئ یتیم دی نور داسې ائمه کې اکثر یتیمان ګورئ ښه ټول قربانی ودا د مور وا پرې وجه زنانه دي هم هغه دین زده کی او دغه زنانه هم د مدرسو سره خپل تعاون جاری ساتي خپل بچی چې کم دینو داري مدرسو درالیږي او کمی د جنکو مدرسې هغه کې د دین زده کی خبر زمانه د شو خبر را وندوم خبر ختمومه زنانه تر نارینه نه زیات پکار د چې دین دی ولور کړی شي زکه چې دا نارینه چې دین زده کی سوال بل ځای مسافری د کوره بهاري د بچو ته نه وسګاریږي او دې زنانه سره پرې کور کې چې کم زنانه لري دې زنانه ته هم دین خوښ شي او درې سره په کور کې چې کم نارینه لري نو د دې نارینه په څلورو طریقو سره د دې رشتہ ټچتا یا پرې کور کې د دې زنانه سره خاوند دی یا ور سره پلار دی یا ور سره رور دی او یا ور سره بچی دی بس دا سلور رشتې د دې زنانه سره غیر سړی نور درې سره کور کې نه او دا سلور رشتې داسې دي چې دا زنانه په هر ځای کې خپل خبره مسلط کوي. خاوند څومره لوی استی
په لمن مونځ کېږي یو بزرګي خو ودونو کې هغه کارو کې ولې وایي د ښځې نه مجبوره پلار چې کوم دی نو دی یو ډېر بزرګي دا لور ورته هغه مکر ونسي ځان له پې غریبي وسې غریب نه کېږي د چا نه قرض کې لور له جامه پیسار والي په پلار باندې ومني دا لور چې دی نو په پلار باندې مطالبه کولی شي خاوند باندې مطالبه کولی شي او زوی لپاره خو یې پر سترګو کې یو دوه راسې ټمې ساتلي دي چې کله یو دوه ساس کې نه اوښ راتوږي بچی وایي مور چې ته سوی زه یې منم جاړه او بیا رور هم د خور غم ته نشي ټینګېدی رور هم د خور خبره برداشت کوي نو کدا جنۍ لا د ماشومې لا د زنانه له مونږ دین وښیو پر یې کور کې را څلور طبقې سیره کړې په هغې کې څلور سیره کړې په هغې کې سیره کړې او د هغې سره سره زنانو ته یې دین وښو پر یې وجه علما وایي مرد پړه فرد پړه عورت پړي خاندان پړه یو سړي چې سبق وي یو وي ښځې وي ټول خاندان وي زنانه دې هم د نن را کوشش شروع کړي چې دین دا زده کړي او انشاءالله موږ به هم د دې علماو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو دیو سره به د ډاډ لاس پر دیو په سر باندې ږدو دا ماشومان طلبا بر خپل سر چې کوم دی هغه تاجونه ګڼو د مدرسو سره مالی او جانی تعاون چې کوم دی نو دا کو الله دې پر یو څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین